ډایابیټک ریټینوپیتي داسې یو مرض دی چې کوم کس ته ډایابیټیز وي نو د هغه ته د سترګو دا مرض لګېدی شي او دا ضرور لګي هغه ته که چېرې هغه د خپل ډایابیټیز صحیح طریقې سره علاج ونه کړي. څه کېږي په دې کې؟ زموږ په سترګه کې زموږ د سترګې په شا باندې یو ایریا ده یا یو ځای دی چې هغې ته ریټنا ویلی شي. په دغه ریټنا کې یا خو مطلب کوم واړه واړه رګونه دي په هغې کې معمولي پړسوب راشي او د هغه پړسوب په وجه باندې چې کوم دی نو کله چې هغه لیک شي نو د هغې نه بلډ یا وینه چې کوم ده نو زموږ د سترګې کې راجمع کېدل شروع شي. یو دا کېدی شي. بل څه کېدی شي؟ بل دا کېدی شي چې کومه دغه ریټنا ده په دې کې چې کوم دا واړه واړه رګونه دي دا رګونه نور هم په هغې کې یعنې اکسټرا رګونه په هغې کې اضافي رګونه په هغې کې پیدا کېدل شروع شي. په دې دواړو صورتو کې چې کوم دی نو د هغې اثر به څه وي هغه به زموږ په نظر باندې وي. اوس دا یو عجیبه غوندې خبره داسې ده چې کومو کسانو ته دا مرض وي نو په شروع کې د دې څه علامات نشته، نه به ستا په سترګه کې درد وي، نه به مطلب تا ته څه تکلیف محسوسیږي، خو که چېرې تا علاج صحیح طریقې سره یا تا د دې مطلب څه روکتام ونه کړو نو کېدی شي چې ستا سترګې ړندې شي. نو دا ډېر ضروري دي. علامات د دې نشته. دا یو عجیبه خبره ده چې یو علامات ته یو څیز نه ما ته به څنګه پته لګي. ویل دا ډېر اهم کوېسچن دی او د دې لپاره کومو کسانو ته چې د شوګر مرض دی یا د شکرې مرض دی دغه مریضانو ته یا دغه کسانو ته پکار دي چې په هر کال کې یو پېره خپلې سترګې د سترګو د ډاکټر نه چیک کړي او هغه ته ووایي چې بھائی زما شوګر دی پلیز زما سترګې چیک کړه که ما په سترګه کې څه چینجز وي چې زه د هغې علاج وکړم. نو ډېر ضروري دي چې خپل د سترګو ډاکټر سره اپوینټمنټ جوړ کړئ او خپلې سترګې چیک کړئ. په شروع کې چې کله دا ریټنا مکمل ډیمیج شي یا کوم افیکټ شي نو اولنۍ علامات یې څه وي چې د سترګو وړاندې یو تور داغ شروع شي زموږ داسې په هوا کې تا ته به ښکاري. دویم اثر یې څه دی چې نظر کې به کمی راشي او دریم اثر چې کوم دی نو هغه ړوندوالی دی. نو ډېر خطرناک مرض دی. ملګرو ظاهره خبره ده چې د دې مرض نه د بچ کېدو دپاره خپل د سترګو ډاکټر سره اپوینټمنټ جوړ کړئ او خپل سترګې چې کوم دی نو ریګولرلي هر کال چیک کوئ.